شب برات چې ورته ویلی شي یعنی نننۍ شپه چې را روانه ده 15 شعبان چې کوم وي نو د شپې خو سړی عبادت کو وکړي نو ډېر اجر او ثواب الله جل جلاله ورکړي د شپې په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو منقول دي خو یو خاص قسم عبادت منقول ته نه دي چې یعنی صرف نوافل کول یا صرف چې کوم دی نه یعنی خلکو چې کومې طریقې د ځان نه جوړې کړلي نه داسې هیڅ قسمه طریقه منقول نه ده یو کس چې ځان له عبادت کوي نو نفلونه دې مو کوي دعاګانې دې مو غواړي قرآن دې مو وایي او دغه شان سبانه روز روزه چې کوم دنه په احادیث کې لري هیڅ ثبوت نشته صحیح احادیثو کې هیڅ ثبوت نشته د سبانه روزه دا د خلکو ځان له بدعت جوړ کړي دي او بس بیا وی چې کو یو سړی په دینیت باندې سید ایام بیز نه ټیک ته د ایام بیز روزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول په هر میاش کې دیار لسمه سوار لسمه پنځل لسمه خو زمون خلک په سو وجبانی نسی زمون خلک په دی وجبانی چې دا د شب برات سره تړلې خبره ده خو د شب برات سره د تړلو په وجه باندې خلک سبا روزه نسی د دې بدعت کوي په دین کې نوې کار دخکي او یو سړی ایام بیز روزه نسی نو پنځل لسمه روزه نسی خاص د ایام بیز په وجه نسی شي وګوره د دې روزه سره ثبوت نشته د خلکو چې کوم ځان نه جوړ کړل یو بدعت خلکو سٹارټ کړل دی یو لوی تیاری ورته کیږي او نبی رسول الله والسلام په ژوند کې صرف یو پیر په دې شپه باندې قبرستان ته تل خلکو ځان نه یو دغه جوړ کړل په مخه قبرستان ته زیو دغه بس د دین تاسو چې کوم دین اجتناب وکي او یو سړی په ژوندۍ کې یو پیر زین تلی شي قبرستان ته خو تاسو وې سو پیر به زموږ داخله تلی د شب برات په شپه باندې نو دا سیستم ختمول پکار دی او قرآن او حدیث چې سوي نه دغه مطابق ژوندۍ تیرول پکار دی بس